کله چې د اختر خوشحالۍ په سر راشي نو هر ماشوم له خپل مور او پلار د ښه جامې پیزار او د هغوی د خوشحالۍ هر څیز په کلاو مټ اخلي. ولې د حالاتو څپېړو وهلي هغه ماشومان څوک چې په سر د پلار سوری نه لري نو د هغوی اختر پیکه پیکه وي، ځکه چې یو اړخ ته بېوسي وي او بل اړخ ته د پلار سوری موجود نه وي. همدغه یتیمانو، ماشومانو او کونډو ته د اختر خوشحالۍ ډالۍ کولو په غرض بړخیله کې یتیم عید شاپینګ په لړ کې دستوره ترسره شوه چې پکې ځایي خلکو یو نیم سل ماشومانو او کونډو ته د هغوی د خوښې جامې پیزار او د هغوی د ضرورت یو شمېر شیان ډالۍ کړل، په کومې چې دغه بېوسو د خوشحالۍ اظهار وکړو. او اختر دی، شکر دی، الحمدلله د ټولو غریبانانو کارم روان کو د خیره کې زما واړه واړه بچي دي، دو کپړې راکړي، پیزارونه راکړو، د دې اجر دې دله الله درکړي. زما مور پلار مړه دي، موږ زموږ ښکلې جامې پیدا واخیسته، موږ مسافر ته تاسو ته دعا کوو. او اختر د لاتعداده بچیانو رنګین تیر شي په میلو کې، په بازارونو کې، په غم خادیانو کې. نو د هغې له کبله مونږ دا یو سوچ کړی او الحمدلله تقریبا یو نیم سل کسان به زموږ د پیکیج نن تاسو کتلی وي چې مستفید شول. په خپل چایس باندې پیزار، په خپل چایس باندې کپړې، هم زنانو هم ماشومانو هم د هلکانو کپړې نارینو په خپل چایس باندې هر چا واخیستل. دا لکه یو ډېر بهترین کاوش دی، موږ د دې ستاینه کوو. زموږ مذهب هم موږ ته د یتیمانو او د کونډو د مرستې درس راکوي. دا رنګه هلې ځلې یقینا د ژوندي قانونو نښې دي. باید چې هر شتمن د یتیم او بېوسو په کلاو مټ کومک وکړي، نو د الله رضا ممکن ده. عمران دریاب، خبر نیوز، بټخیله، مالکن.